ما ته د ټول پاکستان مولیان د قران او د حدیث نه دا ثابته کی چې کله دې بور ته مګه پروژي نه چل بکې بور ته بور میوي کوی مینه یاد کړی کوی پاکيږي بور نه پاکيږي د ټول پاکستان مولیان د ما ته دا ثابته کی د قران او د حدیث نه چې چا په موبایل باندې خدای طلاق ورکړي دا طلاق دا کو طلاق نه دا ګوره ټکی مې سره لګول په موبایل د ټول پاکستان مولیان د ما ته دا ثابته کی د قران او د حدیث نه جی پی پن دا جائز دي کنه او د ټول پاکستان مولیان د قران او د حدیث نه ما ته دا ثابته کی چې تاسو کوم اډوانس دغه سره ختم شي پیسې سره ختم شي نو تاسو شل روپیا اډوانس راغواړئ ا موبایل باندې نو شي په دې اډوانس باندې ته شل روپیا راوړم ته بیا 10 روپیا کټ کړئ نو چې دا جایز دی خدای یعنی دې ته موږ په خپل اصطلاح کې جدید مسائل په قران سنت مو پړ کو ځان پړ کا چې زما مطالعه نشته زما تحقیق نشته قران او سنت کې حرام مسله قران او سنت نه علما د بدسونه کولو کوشش کوي یو غټ عالم یو غټ مفتی یو خاندانی سره د یو ډېر لوی مکتبه خاون په نت باندې وی زما د پاکستان د ټول علماء ته چیلنج دی چې کوئی ته نه بورتا د ټکی پکم لګي کوئی ته نه بورتا چې منګک پریوزي نو اے وهابیانو اے اهل حدیث د مشرق نه تر مغرب وی زما چیلنج دی دا مسله ماته په قران او حدیث کې وخایي ومولوی صاحبا مون خورر کم علم یو مون سره کتابونه هم دور نشته ته خورر غټ عالم ښکارې دی دا خبره خو دې داسې وکړه لکه د علم نه چې بالکل په طرف د تناقض کې موصوف بنقیض العلم معلومیږي هغه دا چې محمد رسول الله حدیث داسې دی چې ان الماء طهور لا ينجسه شيء ابو داود کم دی ترمذی کم دی مسند احمد کم دی چې اوبه پاکې دي اس سے نشی پلی تولے منگا کی نشی پلی تولے چیندہ کی نشی پلی تولے کہ پاکے مڑوی کچوان دے چی دو بو رنگ سم دے بوئی سم دے غائقہ سمارا نو پا مڑ منگک باندے اوبا نپلی تیگی دا رسول اللہ حدیث دے او دام روایت تے حدیث چی اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث اوبا چی دا دو چاکونا او دو مشکزون زیادی چی بیا پروامہ کوا او دس پم کوا او لام بم پی چرنگ بوئی او ذائقیس ترکم سم دی ایس ٹینشن نشتا استعمال ہوئی دا خود رسول اللہ پا حدیث کشتا خویم علیہ سیبا تجھے دا خبرہ کے چا ما تے او خایا پا جن کے چا دا سولی دلی دی چا ہینڈ پمپ و بور تا منگک پریوت یہ بگی مرشوی ما خو چرته کوی ته خو ماشوم پریوزی خلک دې راوچت کی د کوی خبره باندې کړي وا خو د کوی خود ته پته ده چې قران حدیث کې ذکر شته نو دې د قران او د حدیث خلکو د کمزوري خول د پاره وی هند پم د ته یادوم وی بور د ته یادوم کوی نه یادوم کوی ته چې د منګک پریوزی نه کني داسې آلات د هند پمپ والا سره شته ته پوسټ وکا چې اړه کې نو منګک پم ته د راوچت کی ستاره اعتراض په قران او سنت باندې الک کپړه په قران سنت مو ورځو قران سنت کامل دي داسې وای چې ماته نه معلوم په قران سنت مو پړ کو ځان پړ کا چې زما مطالعه نشته زما تحقیق نشته قران او سنت کې حرام مسله ده بیا وی او یوازې دا نه وی بل مسله وره وی ته چې په موبایل کې قرضه راغواړې نو وی تعالی 20 روپے قرضه درکې او بیا درنه 25 کټ کړي وی ته ماته وای چې دا سود دی او کدا نه دی وی د قران حدیث نه بیخه وای مشرد تعالی چې کله دا کپنه والا پیسې درکې دا به دوه طریقې یا به تعالی کپنی 100 روپے درکې یا به 100 منټه درکې که 100 روپے د نه کرکې او 50 ته نه کټ کړي دا ښکار سود دی ځکه حدیث د مسلم دی چې الذهب بالذهب والفضه بالفضه فضه اخر کې وی یدن بیدن او والفضل ربا پیسې کې چې 100 مې درکې 100 براکې که 100 مې درکې 50 د عالم دا سود دی او کنه منټونه دل درکړي نو دا بیع ده تا 100 روپے ورکړي 50 روپے ورکړي او تعالی 100 منټه درکړل نو دا بالکل جایز دی او موږ هم دغه څه معلومیږي دا بیع ده او په بیع کې ګټه حلال ده احل الله البيع وحرم الربا قران او سنت ورو کې دا مسله ثابته ده ٹھیک ته په قران او سنت په ورځه بیا وی چې خزله په موبایل طلاق ورکې موبایل یا د موبایل نو د موبایل دا ټکه ماته په قران او سنت کې وخایا او دا الله بنده ته دومره ساده سړی قران کې الله فرمایي وا ان عظم الطلاق چا چې د طلاق په اراده وکړه کا په موبایل کاغه په خط وی کا په ټلګرام وی کا په ګوګل او په نت انټرنیټ وی کا د خپل پیج او د صفحې نه پوسټي خو چې شیر کو ورسېد خو د بس طلاق واقع شو
ته خو د قرآن فیصله ده وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم. و دا الله بنده زمون دین کامل دی مفتی صاحب محترمه کته نه پوهیږي دا زما او ستا علمي کمزوري ده په قرآن او سنت خو پړه مه غورځوه. هغه د احنافو سر والا مولاو ملا علی قاري هغه ویلي وایي زمون دین کامل دی فلا نحتاج فی تکمیل امر دیننا الی شیء آخر. مونږ په خپل دینی مسلو کې د قرآن او سنت نه بغیر بل څیز ته نه یو محتاج. اکملت لکم دینکم دین زمون بالکل کامل او مکمل. او زه د مفتی صاحب نه تپوس کوم چې مشره چې قرآن او حدیث کې د هینډ پمپ د منګک خبره نشته، چې په قرآن او په حدیث کې د موبایل د طلاق خبره نشته. په موبایل په قرآن او په حدیث کې د ایزی پیسې او دغه رنګې د موبایل د لون او د قرض خبره نشته. نو چې په قرآن حدیث کې نشته نو دا نه سوال دا دی چې ته د کم ځای نه حل کې. چې قرآن حدیث کې نشته ته د کم ځای نه حل کې. ته خو راتم سلام وخایا ځکه ته به یا مقلد او یا به مجتهد یو. ته خو ظاهره ده چې مقلد یې. د امام ابو حنیفه په وخت کې موبایل وو، د امام ابو حنیفه په وخت کې هینډ پمپ وی. نو چې کله د امام ابو حنیفه په وخت کې په موبایل قرض راغوښتل وو نو ته خو وایې چې د دې منلو دپاره به څلور مذهبه منې که نه. نو دا خبره خو په څلور مذهبه کې هم نشته. دې کې خو به ستا پنځم مذهب جوړول غواړي او هغه به منل غواړي. نو دین خو بیا پنځه مذهبه شو څلور نه شو. چې په قرآن او حدیث کې نشته نو تا او ما ته هم وحی نه کېږي، امام ابو حنیفه ته هم وحی نه کېږي. چې په قرآن حدیث کې نشته نو امام ابو حنیفه د کم ځای نه وایي، زه ته د کم ځای نه وایي. وایي هغې ته په قرآن حدیث کې داسې دلایل معلوم و چې مسلې یې درستې. خو داسې ووایي چې قرآن حدیث کې شته خو ما او تا ته نه دي معلوم که نه. دا پړه په قرآن او سنت ولې غورځوې؟ دې وجې نه عوام د قرآن او سنت نه مه متنفر کوه. داسې دعوت عالمانو له پکار دی چې زمونږ دین دومره کامل دی چې دی بیت الخلا نه ولې تر بیت الله پورې د تلو او د راننوتو دواړې طریقې ښودلې دي. ها کیدای شي په ځینو ما او تا رسو په ځینو باندې نه رسو. په قرآن حدیث کامل دی. نو عرض مې دا کو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکې د